السلام علیکم دوستانو، څنګه تاسو ښه څنګه چې تاسو ما مخکې پوهه کړې وي، تاسو ته ما مخکې ویلو چې د تشخیص په اقسامو انشاءالله زه تاسو پوهوم، چونکې دا چینل زموږ د عملیاتو مطابق دی. الحمدلله زموږ د مسایلو چینل هم شته، خو دونه ده چې دا ځینې اشیا د ځینو موضوع چې نو هغې باندې به یعنې هغه شی ته اپلوډ کړي چې د کومې موضوع وي، چونکې نن سبا زیاتو خلک په دې د عملیاتو په فیلډ کې زیات دي او د دې تعلق چې د عوامو سره زیات دی، نو چونکې په دې کې نن سبا زیاتې دوکې هم کېږي. د هغې مین وجه دا ده چې بس خلکو زده کړې نه کړي، یو کتاب نه مې پیدا کړي او ناست دي، بس خلکو نه پیسې وایي او نه په تشخیص پوهېږي او نه د عملیاتو کوم اصول دي نه هغه پېژني. د دې وجې نه د عملیاتو میدان بدنام شو زیات. نو انشاءالله زموږ دا څونه ویډیوګانې چې دي 8 ویډیو تقریبا دغسې زموږ په تشخیص باندې وي. اوس اولنی تشخیص چې کوم زیات نن سبا خلک استعمالوي، دغه بېله موضوع ده چې آیا صحیح دی که نه دی، صداقت پکې څونه دی، ټیک دی که نه دی. خو نن سبا زیات خلک چې دی ابجد استعمالوي، د هغې وجه دا ده چې دا اسان هم دی او خلک پرې پوهېږي. نو دې له لازمه دا ده چې تاسو په ابجدو باندې ځان پوهه کړئ. دا یاد ساتئ د عملیاتو په دې میدان کې چې څونه کسان تاسو یې یا څونه موږ تاسو یو، نو په دې کې به ځینې هغه شیزونه هم زده کړي که جایز نه هم دي دې مه کوه چاله، خو زده کړې به. د هغې وجه دا ده چې بل څوک دا دوکه کوي یا بل عامل دا دوکه کوي ستا په علاقه کې، ستا په کلي کې، نو ته به پرې پوهېږې او د هغه د دوکې جواب به کوې، او یا یو بل ځای کې ته داسې څه مسله تا ته پېښه شي او د هغې متعلق تا نه څه معلومات غواړي، ځکه چې ته کله دې فیلډ کې شي نو بیا به تاسو سره داسې کسان وي وابسته چې هغه به تا نه معلومات کوي د دې. نو بیا نو لازمه دا ده چې ته په هر شیز باندې د دې اړخونو باندې پوهې. ځینې شیزونه داسې چې هغه ته مه کوه خو لازم به یې ساتي. نو هغې کې بیا چې کوم دی ابجد دی، ما تاسو ته وایي چې د سبا زیات خلک ابجد استعمالوي. نو ابجد به تاسو څنګه زده کوئ او بیا به د دې نه تشخیص تاسو څنګه کوئ. ابجد تاسو به داسې وکړئ چې دا تاسو به ځان له یو کتاب دی دا واخلئ، ارشاد الصالحین، ارشاد العاملین، په دې کې ښکلي د دې وضاحت کړی دي او په دې کې د دې الحمدلله د دې ټول شیز تعویض جایز دی که نه دی جایز، تعویض کې کوم قسم جایز دی کوم قسم دی. الحمدلله کتابونه زیات دي خو دې په یو بل قسم بحث کړی دي. نو تاسو ځاله دا کتاب والئ، خصوصا په دې کې چې کوم د تشخیص دي، اول چې کوم ابجد دي د ابجدو تشخیص، نو دا به تاسو ابجد به تاسو څنګه پېژنئ. نو دا به تاسو داسې وکړئ چې الف 1 با 2 تا 3 ثا 4 ټیک شو، داسې 5 7 ټول به دا یاد کړئ. بیا چې تاسو کله یاد کړل بیا به تاسو دې کې بیا د چې کوم د حفظو دا نومونه دي لکه دغه نه چالو کېږي، د شنبې نه چالو کېږي، یو خو زموږ دا د هفته اتوار داسې منګل بود دا نه، د شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، چهارشنبه، دا ټول به داسې یاد کړي. ټیک شو، دا ټول به داسې یاد کړي چې دا دې کله یاد کړل شنبې نه واله دا ټول، نو پنجشنبه صحیح شو، داسې دې پنجشنبې پورې به دا ټول ته یاد کړي. چې کله دې یاد کړل بیا به ته دا خپلو کې به ته څنګه بیا به په دې کې کوم د کسانو نومونه دي، لازمه نه ده چې زه تاسو ته دا تشخیص تاسو زده کړئ او تاسو یې کوئ. ټیک شو، په دې بل بحث دی چې دا بیا تاسو کله زده کړئ چې جایز دی که نه دی، نه جایز دی که نه دی جایز. ټیک شو، خو په دې ځان پوهېږئ. د هغې وجه دا ده چې نن سبا دا خلک زیات استعمالوي، په دې کې خلک زیات نن سبا انوال دي. نو آیا په دې کې جایز دی که نه دی جایز، په دې باندې اعتماد کېږي که نه کېږي، نو هغه په بېله موضوع ده. دا زه تاسو دغه تشخیصونه چې څونه دي دا زه تاسو په هغې باندې پوهوم چې تاسو په دې باندې پوهې. لازم نه ده چې تاسو ته زه څه ووایم تاسو استعمالوئ، خو ځان پرې زده کوئ، ځان پرې پوهه کوئ، ځان زده یې کړئ، ځان پرې پوهه کوئ. چې کله تاسو د هغې نومونه زده کړل شنبه ټیک شو، نو دا بیا تاسو هغې کې کوم شین دي د هغې به خپل عدد جمع کړي، لکه مطلب ته دا یو کس تشخیص کړي که نه
اوس پنجشنبه ده نو د پا به خپل عدد جمع کړي. ټیک شو. د شین به خپل عدد جمع کړي، د با به خپل عدد جمع کړي. او دغه شانته کې دا کوم کس چې دی د هغه نوم دی مطلب صحیح شو، کاشف نوم دی، نو د کاف په خپل عدد جمع کړي. ټیک شو. لکه د کاف عدد په 20. ټیک شو. د شین عدد دی 30. ټیک شو. د فا عدد دی 80. او دغه څنګه دا کس دا به جمع کړي. دې نه چې څه حاصل شو دا به ته بیا په څلورو باندې تقسیم کړي. ټیک شو. په چا باندې چې دا تقسیم کړو دې نه چې کم حاصل شو ایک چې ته ووتو د هغې خپل مسله د هغې خپل مسله ده چې دا مسله د دې کس ده. دو چې ته ووتو دا مسله 3 4 5 څلورو پورې دي. ایک چې ته ووتو دا مسله، دو چې ته ووتو دا 3 دا 4 پورې دا دغه مسایل دي. ټیک شولو. نو تشخیصات چې دي دا فی الحال زموږ دا ویډیو دونه کافي دی. انشاءالله مزید به زه په دې ډیټیل باندې تاسو پوهوم انشاءالله. خو چې کله بیا ډیټیل کله مکمل شي زموږ د تشخیص بیا چې تاسو ته به زه ووایم چې دا پکې کوئ دا پکې مه کوئ، دا صحیح دی دا صحیح نه دی، په دې اعتماد کیږي او په دې اعتماد نه کیږي. خو د ټولو نه لازمه او اهمه خبره دا ده چې تشخیصات څونه دي دا ټول ژوندي دي. ټیک شو. ژوندي دا قطعي نه دي، ژوندي دي. ټیک شو. نو چې کله مسله ژوندي شوله نو بیا تینا چې کوم خلک اعتراض کوي چې دا علم غیب یا دا دعوه کوي نو دا تینا خپل ووته. ټیک شو. خو په دې کې به چې تاسو څونه ځان پوهه کړي وي د استادانو نه، څونه چې تاسو زده کړي وي، څونه ستا تجربه شوي وي، نو ته به الحمدلله د مریض چې کوم تشخیص یې هغه به هم ښه کړي او د هغه له جیبه ته کوم علاج کوي انشاءالله د هغې نتیجه به هغه ښه وي او صحیح نتیجه باندې به ته رسي. او که نه خالي په کتاب ته ناست دی او خالي دغه ته ناست دی نو بیا به د ځان وخت به هم ضایع کړي، د بل کس وخت به هم ضایع کړي او چا نه چې پیسې اخلي نو د هغې پیسې به هم ضایع کېږي. ټیک شوله. نو د ټول نه لازم دا ده چې په یو فیلډ باندې پوه نه ته په یو شیز باندې پوه نه نو هغې کې به ته چاله علاج یا څه دغه نه کوي. یو د هغې وجه دا ده چې دغه مال هم زیات ده، دغه وخت هم زیات او د عمل ته جایز هم نه دی. بل دا ده چې په تشخیص په چا نه پیسې نه اخلي. چا چې په تشخیص باندې چا نه پیسې واخیستي ظلم یې وکړو دا پیسې درته نه حلالېږي. ما علینا الا البلاغ.